الحمدلله مسلمانانو چې نن تاسو ته یو هر یو انسان ته دا معلومات شته، هر یو بچي ته دا معلومات شته چې نن 12 اګست 2022 ده. خو زه تاسو ته یو بله خبره اهم خبره یو درته ښیم. هغه اهم خبره څه ده چې دغه کال زمونږ نوی کال هم ده اسلامي. دا معلومات هم لږ اصلول پکار دي چې دغه کال زمونږ چې کوم ده نه اساس چې ده دغه محرم کال چې زمونږ او تاسو نوی کال ده. ټیک شو جي. خو زه د نوی کال او محرم کال به دا مونږ یو سیټ ته پرېږدو. دا به د بل طرفه ده بیا یو ځان ته یو بله مسله ده. خو 14 اګست په حوالې سره تاسو ته یو میسیج یو پیغام درکول غواړم. آیا الله رب العزت مونږ او تاسو باندې یو ډېر فضل کرم کړی چې الله رب العزت مونږ او تاسو ته د غلام رب العزت مونږ او تاسو یو هغه ژوند نه بچ کړي چې هغه ژوند چې کوم د غلامۍ ژوند نه بچ کړي او الله رب العزت مونږ او تاسو ته عزتي رانصب کړې ده. یقینا چې په 14 اګست باندې 1947 باندې الله رب العزت پاکستان ته یو عزت ورکړو، یو نوم ولا ورکړلو. یو الله رب العزت هغه نوم ولا ورکړو چې هر انسان خود مختار شو، هر یو انسان هر چا نه آزاد شولو، د چا لاس مونږ باندې نشته. مونږ او تاسو یو آزاد قوم یو. مونږ او تاسو الحمدلله که د چا غلامۍ لاندې وه مونږ او تاسو به نن چې زمونږ زړه څه غواړي هغه مونږ او تاسو نشو کول. بیا به مونږ او تاسو باندې ډېر زیاتې پابندیانې وه، ډېر زیات زدې نه مونږ او تاسو ته یو دغه سبق ته چې آیا مونږ او تاسو یقینا چې خوشحالي مقام ده او مونږ او تاسو ته فخر کوونه چې مونږ او تاسو یو آزاد قوم یو. ازادي یو داسې مونږ او تاسو اختیار کو او مونږ او تاسو ازادي یو په دې شکل کې چې آیا مونږ او تاسو الله هم مونږ نه راضي شي او د الله هغه کارونه وکړو چې الله تعالی مونږ نه تاسو نه ناراضه شي. دویم مونږ او تاسو جناب محمد صلی الله علیه و آله وسلم د هغه امتیان بل په داسې کار مونږ او تاسو کوو چې د سنتو خلاف به نه کوو. آیا ډنګ او ډوګ او باجې به نه غږو، مونږ او تاسو به ګانې نه غږو. مونږ او تاسو به یو داسې ازادي اختیار کو، داسې یو خوشحالي اختیار کو چې مونږ او تاسو د علم او د اسلام په رڼا کې هغه خوشحالي انجوی کو، خپلو بچو سره، خپلو مشرانو سره خپل چم